बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तासु ټول به روغ جوړ صحت سره یې. نن به د ګولډ ډیلی انالیسس کوو، کوم ځای کې به باینګ کوو، کوم ځای کې به سیلینګ کوو. نن یو نیوز ډے هم دی، ان اف پی ډیټا ده. ان اف پی موسٹ امپورټنٹ نیوز دی. 178 کې مطلب ډالر به ویک کېږي او دا ډیټا غلطه ده. نو ډالر به سټرونګ کېږي او ګولډ به ډاون راځي. دا به اوس ډسکس کوو په چارټ انالیسس کې. نو انپلایمنټ کلیم دی کیټ کې او ایوریج او د ارننګ ریټ هم ده. نو ګډوډ به په دې ټایم کې مطلب په 4:30 نمبر والوم سیوا کېږي، 9:30 بجو نمبر والوم سیوا کېږي. راځو سواد د فیل سکرپټ یوټیوب چینل ته. په دې چینل باندې 1150 سبسکرایب پوره شوي دي. چا نه سبسکرایب کړی پلیز سبسکرایب یې کړئ. په دې چینل کې تاسو ته ډیلی انالیسس ملاویږي، ویکلی انالیسس ملاویږي او ټریډینګ کورس پکې اپلوډ دی. بیسیک که څوک یې زده کول غواړي ښه په اسانه زده کولی شئ بیسیک او ایډوانس کلاس نمبر 1 پکې هم اپلوډ دی. او که چا نه سبسکرایب کړی پلیز سبسکرایب یې کړئ. راځو انالیسس طرف ته. دا پرون تاسو د مخکې انالیسس دا لاین ټارګټ و، دا چې څنګه هیډ شو ګولډ ډاون شو. دا به اوس ډیلیټ کړو. دا یو سیل زون و، بریک شو واپس دلته باینګ ریسپیکټ ولې ورکړو. دا به هم ډیلیټ کړو. دا ټول هر څه به ډیلیټ کړو. بس دا به هم ډیلیټ کړو دې ځای نه. فنال شو نوی انالیسس وکړو. نوی انالیسس دا په خپل ځای ولډو. دا ایریا به اګین کار کوي. دا 84.91 ده چې راځي نو مو بای کوم 27 نو سوري دلته یو ملګری ناست ما ورته بای کړو، هغه نه بای کوم، هغه ته مې وایي 30 ته لاړو په 18 کې مې ورته وویل بای کړو. او دا سیل زون چې دی هغه په خپل ځای ویلډي باینګ لیول په خپل ځای ویلډي. دا رسکي به هم ویلډي. دا ټول افټر کنفرمیشن په دې لیول باندې موږ خپل باینګ اډر پلیس کولی شو په ان اف پی کې. او موسٹ امپورټنټ دا ویک چې دی دلته مسیس وشو، کوم ځای باندې مسیج شوی دی لاست باینګ کینډل کلوزینګ. دلته مسیج وشو په دې لیول باندې مسیج. دا به کرنټ انټرول کې پاتې کړو. کرنټ انټرول اونلی بل مسیج وګورو په M15 کې لاست یو مسیج دلته ډن شوی دی. یو مسیج دلته ډن شوی دی دې باندې او کرنٹ انټرول اونلی was Feb نو واخلو. Feb high to low راکو. دا 38 یو خپلې باینګ ایریا زبردست باینګ ایریا. دلته اوس دا لیول پرفیکټ دی، دا ټوټل لیول پرفیکټ. دې ځای هم باینګ تللی شي 4706 4797 4797 4697 4706 current interval only. نو پکې دې څه خاص نشته. دا ډیلیټ کړو. بل سیلینګ لیول پرون چې کوم ځای راتاو شوی دی دا ټوټل کینډل به پکې حساب کړو. بدن ته هم سیلینګ ټارګټ
65 نواله اوس 5751 and 65 ونن زموږ سیل زون دی دا سیل زون د NFP نه مخکې ټیپ شو نو دا بیا هم کار کوي دا سیل زون again and again به دا کار کوي په خپل پروفیټ ویسته شو او نور پکې داسې په نظر څه نشته بل دلته دا لیول دا ګیپ دی تقریبا یس دلته ګیپ دی دا لیکولیټي پاتې ده بل دلته دا لیکولیټي دا ګیپ دی دې ګیپ ته هم ځان رسولی شي دې ګیپ نه هم سیلینګ ته میلاویدی شي ښه زبردست سیلینګ ته میلاویدی شي دا کم لیول دی 4826 and 4818 4818 او 28 دا NFP کې زما سیلینګ ټارګټ دی نو زه به دې لیول نه خامخا خپله سیلینګ کوم ځکه NFP کې دا ډیټا ده دا فیک ده 178 کې او 65 کې مطلب ډالر ویک کېږي او ګولډ سټرانګ کېږي دوی دا وایي دلته دا فیک ډیټا ده ډالر به نن ښه سټرانګ کېږي جنګ د وجې او any time نیوز ریلیز کېدی شي ایران او US په منځ کې سیلینګ ټارګټ به کوو کوم بای کې چې ټولو خلکو پرافټ کړی په دې ویک کې واپس کوشش کوي چې واخلي او بل بای لیول په ټاپ باندې وګورو په ټاپ باندې بای لیول وګورو دلته بای لیول 78 دا بیا په ټاپ باندې غټ ټایم فریم جوړوي فلحال په وړوکي ټایم فریم کې دا زونز پوره دي زونز پوره دي او دا لیکولیټ هم هغسې شي دا لیکولیټ هم پکې کېدی شي دا پکې لږ سیوا دا لیکولیټ واخلي د دې ریډ لاین واپس NFP کې ډاون بدلی شي لاین ورته پرفیکټ لیول دي که دې لیول ته راغی باینګ به بیا ماښام ماسخوتن کوو نیکسټ ویک کې H1 ته راشو H1 ته H1 ته راشو نو په H1 کې دا غټ سیل زون جوړ شوی دا به ډیلیټ کړو دا یو زبردست سیل زون دی دا په هغه سره نه بریک کوي نو دلته به سیلینګ موږ خامخا میلاوي وړوکي ټایم فریم کې دا لیول ډیوایډ شوي دي دا هم کرنټ انټرول کړو بل دا لیول اول شو ریزسټنس شو بیا سپورټ شو بس بیا ریزسټنس که دلته یو کینډل M15 کلوز کېږي اباو 30 زموږ ټارګټ 41 دی 100 پیپس په رینج کې میلاویدی شي دلته رینج باونډ کېدی شي او بل رینج کم دی دا لیول 711 او 706 دا گرین لیول دا رینج باونډ لیول دی H1 کې دا لیول به ډیلیټ کړو او دې لیول ته به ویټ کول غواړي NFP لپاره دلته لیکولیټي جمع شوې ده او دې لیول نه واپس ریجکشن اخیستی شي دا چې دی دا به ټوټل دا کینډل کړو
5 6 او 7 2 دا و 7 2 کو قبل به 5 6 کو دلته لو دلته ایک کېمل کلوز دلته مې مسج شوی دی دلته مې مسج شوی دی نو H1 ټرند کوم دی هغه ډاون دی H1 ټرند هم ډاون دی په دې لیول به موږ ته کنفرمیشن خامخا ملاویږي که په دې لیول ملاو نشو نو شاته بل لیول وګورو لکه مومنټ به ختیځي ویلیو ډیفرنس سیوا دی دا ډوجي کینډل دا په کوم ځای کې دی دا ډوجي کینډل دا باډي به څه حساب باډي دا ډوجي کینډل په مسله جوړی strong doji candle le او strong selling راغلی یو ځل دی لیول نه بیا strong selling chances شته چې راشي د خپل پرشر دی ټول خلک په دې ځای کې پته مول او مخکې ډاون شي کړو نن زبردست selling راځي نن موږ سیف سکاو سیل وکاو current interval only بس H4 ته راشو H4 ته H4 کې دا بلاک ټیپ شوی نه دی به ټیپ کېږي خامخا نن NFP کې resistance level لکه strong selling راغلی یو ځل چې ټیپ ونو څونه selling راغلو دا ناپ selling څونه راغلو 274 چې په 2 ډیوایډ کو 50% selling امید ده چې راشي 136 دې ځای نه 136 حال کم لیول کې 136 دا یو خپل پرفیکټ لیول ته بیا ویټ کوي دا ویټ کوي دا خپل لیول ته ویټ کوي د کلر چینج کو پته بیا لګي دا د پی ټارګټس دي دلته فیجن هم دي لو ریزिस्टेंस لیکویډیټی دا هاي ریزिस्टेंस لیکویډیټی ویټ کوي ډیلی ته راشو ډیلی rejection candle close شوی دی rejection block نه تسلیم ملاوي دی شي H1 کې بل آپشن نه چې په H1 کې موږ ته کنفرمیشن مست ملاوي دی شي لیول ټیپ شو نو دلته کنفرمیشن ملاو شو daily rejection block نه هم دی ډاون شي زبردست selling روان دي 4587 516 टारगेट भाई डेली की जा जमून टारगेट निफ्टी दे पारा वीक कैंडल क्लोजिंग ने नो क्लोजिंग मोमो गुरु च संग पॉसिबिलिटी दे लो यमो आगस्ता और हाई यमो आगस्ता नो क्लोजिंग एबाव पकार दे क्लोजिंग एबाव पकार दे ځکه لوی سویپ کړی ده هاي سویپ کړی نو د سیلینګ ویټ ځکه یو دا ټارګټ دی نو 4892 ډیټا ان کیس دا راغی د پی ډیټا 65 کې راغی ګولډ سترونګ شو دا هاي به زموږ ټارګټ دی 4894 به زموږ ټارګټ دی
डेटा पॉजिटिव नेगेटिव रागला गोल्ड स्ट्रॉन्ग شو دا به بیا زموږ ټارګټ وي او که پازیټیو راغله دا فیک ډیټا ده ډیټ به بیا زموږ کمې وي دا ډیلی دا رینج به زموږ ټارګټ وي 4584 دا د اکاونټونه واش کولو ته ځان تیار کړئ سلور سلور وګورو سلور ډیلی سلور هم ښه سټرانګ اپسایډ روان دی دا ټارګټ و دې ځای سیلینګ واپس رالی شي او دا به وړوکی سلور به دې ځای بایینګ بیا موږ ته میلاویدی شي پرفیکټ بایینګ H4 ته راشو ورکې سلور د خپل هغه نه ریجکشن اخیستی و ګولډ نه دی اخیستی سلور خپل ریزسټنس نه ریجکشن اخیستی او ګولډ به نه اخلي نو دا سپورټ لیول و دا بریک شو دا واپس سپورټ لیول و دا بریک ډایرکټ بریک شو دا به ته ډیلیټ چارټ صفاش M15 کې M15 دا ریزسټنس لیول او کنفرمیشن ملاو نشو سیلینګ نو دلته دا سیلینګ لیول او بریک شو واپس سپورټ لیول بس باندې سپورټ ډراپ دن لپاره یو سپورټ دا لیول له کرنٹ انټرول only one support level لاله support یو پر لیول لاله او یو سیلینګ لیول راځي دا واپس سیلینګ راځي کرنٹ انټرول only کلر والا چینج که دا لیول بریک شو موږ باینډ کولی شو دلته دا هم خپل سپورټ لیول پرون دا بریک شو واس سیلینګ لیول دی دلته یو M15 کینډل کلوز شو دا بیا د بای لیول دی یورو USD daily rejection this range bound H4 a strong selling راغی پرون دې لیول ته راځي چې نو پیک په دې ځای مو باینګ کولی شو یو دا خپل ایریا ده بل د پی لپاره دا ایریا هم زبردست یورو لپاره M15 ته راشو M15 باینګ لیول باندې ریسپیکټ دا اول باینګ لیول خو خپل کار کړ بیا بریک سره سیل زون دا و ډیلیټ کو دا به ډیلیټ کو دا په خپل ځای نن ویلډي بل پوان پکې دا ریسک ایریا ده کرنٹ انټرول only بل پوان یو دا ایریا ده کرنٹ انټرول only دلته ټریډ کوئ نو په یورو کې وکړئ یورو کې دلته باینګ لیول دی باینګ لیول د باینګ لیول لیکولیټي ویټ کوي نو دا هم زبردست باینګ لیول کېدای شي دا ریسک ایریا خپلې باینګ ایریا دا لیول ویټ کوي US soil ته راشو ډیلی سپورټ واغس پرون او نن های سویپ شو لاست ډیلی های سویپ ټارګټ دا لو پوسیبل 90 ته راځي H4 کې چک کو H4 for the strong selling level मतलब अपडेट को
دا به لږ اپډیټ کړو، دا به ډیلیټ کړو. د ریجکشن بلاک نه یو ځل بیا تلی شي، دا ریجکشن بلاک نه یو ځل بیا تلی شي. یو ایس آیل نن نیوز راغلو ډالر سټرانګ شو، دی به هم په مخه تلی 110 105 کې به بیا ګورو. 15 M15 باینګ لیول خپل زبردست دا سلزونو دواړو خپل کار کړی دی. نو دا نن ویټ کوي 102 105. بل سلزون یو دلته دا دی باینګ لیول، بل باینګ لیول هغه هم پاسبیلیټي شته چې دلته هم باینګ لاړ شي. JPUSD daily range دی H4 باینګ لیول نه سپورټ اخیستی دی، ټارګټ دا لیول دی. M15 باینګ لیول ما سپورټ اخیستی دی، مخه روان دی. دا ډیلیټ هم ډیلیټ. نن زبردست سلزون دا ځای دی نفټي دپاره. current interval only بل یو دا لیول دی، دا بریک شو بیا باینګ ریټس باینګ کو. یو دلته د باینګ لپاره بل دا کینډل دی ایکشن کینډل کلوزینګ کرنٹ انټرول اونلی JPY ډیلی رینج دی د بانډو په منځ کې رینج H4 هم په رینج کې او M15 کم چې سلزونو هغې له خپل ریسپیکټ ورکړی. دا لیول بریک شو نو ډایرکټ دا آپشن ورسره ویټ انتظار کوي. نور پکې داسې څه نشته، دا دواړه یو شانې چارټ دی نو هم سیم دی. USD JPY باینګ لیول باندې دی او H4 په رینج کې دی. H4 کې دا نوی لیول current interval only M15 دا resistance M15 کې دا buying level current interval only دا به delete کړو. BTC daily BTC دا ټارګټ دی 8490 ولې باینګ ته کم څه کې ملاوي دی شي 76 او 75 په منځ کې. NFP لپاره بار سپورټ لای دا په ریجکشن کینډل کلوز شوی دی نو د بلاک نه موږ خپل سیلینګ کولی شو. 15 ټایم فریم کې څه ټول لیول شیر دی او که دا لیول بریک شو دا لیول باینګ آرډر تاسو لګولی شئ. M15 کینډل کلوز شو دلته باینګ آرډر مونږ لګولی شو. SLBC 8 SLB او یو دلته ریجکشن کینډل بیا کلوز شو نو دلته دا باینګ کېدی شي 18 12 4712.18. بل ویډیو کو اجازت غواړو، د خپل صحت خیال ساتئ. الله حافظ.